بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بن منګه د وصل او فصل خبره شروع کړې و چې وصل دو جملې د حرف عطف په ذریعه سره یو ځای کول او فصل دو جملې د یو بل نه جدا کول چې مینس کې پکې و حرف عطف را نشي. دوا ځایونه هغه د وصل او پنځه ځایونه چې د فصل. دوا ځایونه د وصل پای کې نمبر 1 داو چې دوانو جملې د یو بل سره متحد وي، دوانو په منځ کې مناسبت تامه وي، معنی د عطف پکې نه موجود. او دویم ځای دا چې کله لکه عطف پرې دی نو خلاف مقصود لازمي. او پنځه ځایونه چې د فصل پای کې دوه ویل شو. نمبر 1 داو چې د دوو جملو په منځ کې اتحاد تام وي. اتحاد تام مطلب داو چې یا خود دویم د اول د لپاره بدل وي، یا دویم د اول د لپاره تاکید وي، یا دویم د اول د لپاره بیان وي. او یا به د دوو جملو په منځ کې تباین تام وي. تباین تام مطلب دا دی چې هغه د ادوانو جملې د خبره د انشاء په اعتبار سره یو بل نه جدا جدا وي. او دویم دا دی چې د دوی دوانو په منځ کې مناسبت نه وي د معنا په اعتبار سره. اولی ته کمال اتصال وي، دویم ته کمال انقطاع وي. دریم ځای چې الته کې عطف نه کولی کېږي نو هغه دا ده چې دا دویمه جمله دا جواب وي د سوال نه. هغه سوال کم چې په ذهن کې راغلی وي د اولنۍ جملې نه، یعنی په دې کې داسې صراحتاً سوال جواب پکې نه وي، خو داسې ښکاري چې په دې اولنۍ جمله کې دې سړي سوال کړی دی او دا دویمه جمله د هغې دپاره جواب دی. او د سوال او جواب د یو بل سره چې دا تعلق ډیر زیات وي، لہذا دا دغه چې دا باندې کېږي د سوال جواب د یو بل سره تعلق دی. نو دې دوانو په منځ کې به دغه فصل وصل باندې کېږي، یو ځای کېږي بنو بلکې جدا جدا به. لکه دلته کې شعر لیکلی دی چې زعم العوازل انني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. زعم العوازل وې د دې ملامت کوونکې زنانا هغو دا ګمان کړی دی چې زه په غم کې یم. نو صدقو دوی رښتیا ویلي دي، ولکن غمرتي لا تنجلي، لیکن زما غم ځایله کېږي نه. نو دلته کې انني في غمرة، زعم العوازل انني في غمرة دا یو جمله ده، او صدقو دا بله جمله ده، دویمه جمله ده. نو اوس ګویا کې چې سوال لږ پیدا شوی دی چې د ملامت کوونکو ما ته به ګورې که نه، لکه شاته هلکه ما ته نه ګوري، چې د ملامت کوونکو چې کم ګمان کړی دی چې زه په غم کې یم او په تکلیف کې یم، نو آیا د دو دا ګمان زما پر عباره کې صحیح دی او که غلط دی؟ نو دویمې جمله کې ورته جواب ورکړل شوی دی چې صدقو، دو چې دا کم ګمان کړی نو په دې کې رښتیا وایي، دو رښتینې دي په دې کې، لیکن زما غم ته دا نه ځای لګېږي. نو اوس دلته کې دا دویمه جمله صدقو، دا دویمه جمله دا جواب دی د هغې سوال کم چې پیدا شوی دی د اولنۍ جملې نه. په دې خبره باندې پوه شوئ؟ اگر چې په دې کې صراحتاً سوال جواب نشته دی، خو لکه ضمناً په دې اولنۍ جمله کې سوال چې دا پکې موجود دی. نو څنګه چې د سوال او جواب په منځ کې چې دا حرف عطف نه راځي، دغه شان د دې جملو په منځ کې به هم نه راځي. او په دې کې شبه د کمال اتصال ده. دې دوو جملو کې کمال اتصال نه بلکې شبه د کمال اتصال وباله وی چې صراحتاً پکې سوال جواب ذکر شوی وي، لیکن دلته چونکې دا سوال جواب صراحتاً نه دي ذکر شوي خو د هغې سره مشابه دی، نو دې کې شبه کمال اتصال ده. دې پوه شوئ؟ څلورم ځای چې الله کې
فصل چې دا پکار دی اول د ماتو ګورې د چلې چې په کوم ځای کې چې درې جملې راشي څو جملې راشي درېمه جمله په اول جملې سره خو تعلق وي د درېمې جملې د اول جملې سره خو تعلق وي خو د درېمې جملې د دویمې جملې سره تعلق نه وي نو کته دل کې دا عطف کې د درېمې په دویمې باندې نو بیا با معنا مقصودی چې لري خلاف برازي دې بیا دا خلق بوي چې دا درېمه جمله په دویمه باندې عطف ده او حال لري چې درېمه په دویمه باندې عطف صحیح لکه چې په معنی کې غلطي راځي لکه دل لګي شعر لیکل لري وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا اراها في الظلال تهيم درې جملې دي دلته یو ده تظن سلمى دویمه جمله ده انني ابغي بها بدلا او دریمه ده اراها في الظلال تهيم معنی دا ده ما ته فکر ده کنه فکر چې سلمى دا ګمان کوي سلمى چرته محبوبه ده نو سلمى وې دا ګمان کوي یو جمله دا شو دویمه جمله سلمى دا ګمان کوي څه ګمان کوي دا ګمان کوي چې ما د دې په عوض کې یعنی د دې سره می تعلق پرې خودلې ده او تعلق ما د بل چا سره جندا جوړ کړی دی سلمى د دې خبرې ګمان کوي پوه شئ د څه خبرې ګمان کوي چې ما د دې سره تعلق پرې خودلې ده او د دې په بدل کې ما د بل چا سره تعلق جوړ کړ پوه شئ به باندې دا دوه جملې شوې و درېمه جمله دی وای اراها فی ضلال تهیم زګړه ما چې دا سلمى دا بری گمراهی کې سرګردانه ده مطلب د سلمى چې کوم خیال دا خبره چې دا غلطه ده درېمه جمله دی وای چې اراها زما خیال دا دی زو اینه مدا سلمى چې دا په گمراهی کې ده او سلمى د وی خبره ګمان کوي د کومه خبره ګمان کوي د دویمه خبره ګمان کوي نه کوي نو اوس کته دې څه وکړي چې دا درېمه جمله په دویمه باندې عطف کې نو بیا به دا مطلب شي چې سلمى ګمان کوي د څه ګمان کوي یو د دې خبره ګمان کوي چې زه دا غي سره بدل چې اندازه تلاش کوم یا یې سره مې تعلق پر خو درې ا دې بدل چې زه غواړم او دا سلمى د دې خبره ګمان کوي چې زه اینه په گمراهۍ کې چې سرګردانه ده خدا سلمى صرف دی وی خبره ګمان کوي دویمه خبره ګمانو نه کوي نو کته عطف کې نو بیا مقصود نه بخلاف راشي چې سلمى دی وی خبره ګمان کوي ته به وسوي چې دا د دوه خبره ګمان کوي په دې باندې پوه شئ پورا ده وګوره ورته ویم کتاب کوم الثالثو دریم نمبر ده كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى دریم هغه ځای چې الته کې وصل فری خودلېږي د دوه جملو په منځ کې هغه ده کېدل د دویمه جملې كون الجملة الثانية کېدل د دویمه جملې جوابا عن سوال جواب د داسې سوال نه نشأ من الجملة الأولى چې هغه سوال پیدا شوی د اولنۍ جملې نه مطلب دا شو چې دا دویمه جمله د اولنۍ جملې لپاره سوال جوابي د اولنۍ جمله کې په ضمن کې یو سوالي پیدا شوی او دا دویمه جمله راغی سوي جوابي هلکه پوه شوي كقوله زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي زعم يزعم د نصغرین سره معنا ګمان کول دي عواذل د عادلتون جمله عادله ملامت کوم کی خطا او عواذل ملامت کوم کی ډیر دنه انني في غمرة غمرة مفرد او غمرات جمله غم ته وای مصیبت ته وای تکلیف ته وای
صدقو صدق یصدقو معنا رښتیا ویل غمرتی خو جدا مکو شو لا تنجلی انجلا ينجلي انجلاء باب انفعال معنا ظاهر اول لری کېدل اوس ګورئ زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي ګمان کړو هغه ملامت کوونکو زنانو د څه خبره د دې خبره انني في غمرة چې بهشکه د پس کې ما بام نو دی خدا ګمان کړی دی نو دوس په دې ګمان کې رښتینی دی او که دروغجن دي نو صدقو دې ملامت کوونکو چې دې ملامت کوونکو چې کم ګمان کړی دی نو هغه دوی څه کړی دی صدقو رښتیا ویلي ولکن غمرتي لا تنجلي لیکن زما د غم ته اندال لريږي نه هغه پوه شو یعنی د دوی په دې ګمان کولو باندې د دوی په دې خفه کېدو باندې زما غم نه لريږي کأنه قیل گویا کې چې دی ویل شوی دی چې اصدقوا فی دعمهم ام کذبوا چې د خلکو چې دا کم ګمان کړي ملامت کوونکو چې دا کم ګمان کړي نه آیا دوی رښتیا ویلي پرې کې پرې خپل ګمان کې دوی رښتینی دي که دروغجن دي فقالوا نشاعروا چې صدقوا او رښتیا ویلي ويقال بين الجملتين شبه كمال اتصال او دې دوه جملو په منځ کې شبه کمال اتصال دا ویل کېږي چې دوه جملو په منځ کې شبه کمال ځکه کمال اتصال به کې نشته نه کنه چې دا خو لکه صراحتن سوال جواب نه دی خدا سوال چې نه په ځمان د جمله کې پیدا کیږي پوه شئ الرابع سلورم وسو ګره چا وی چې دغه دا بیا وایا چې درې جملې راغلي دي درې جملې نو یو جمله د یو جملې مکه دوه جملې راغلي ټوټل درې جملې نو د درېمې جملې په اولنې باندې عطف صحیح وي خو د درېمې جملې په دویم باندې عطف صحیح نه وي ځکه په دویمې جمله باندې تا عطف کې او دې سره تعلق جوړې نو بیا با دغه خلاف مقصود به لازمیږي نو تدل کې دغه پریری د عطف پریری چیرې معنا زموږ دل نه خراب نشي پوه شئ به معنی پوه شئ او ان تسبق جمله بجملتين چې مخه کړل شي او جمله د دوه جملو نه نو چې یو جمله دا یو دوه په سنوري جو ټوټل څو جملې شوې نو موږ د خپل یادګیرنې واسانه لپاره ویل چې ټوټل 3 جملې د درېمې په اول سره تعلق وي او د درېمې د دویمې سره تعلق نه وي یسیء عطف على احداهما چې د درېمې جملې په دوو کې د یو سره خو عطف صحیح وي ولې صحیح لوجود المناسبه ده ځکه چې دوه دیول سره مناسبت چرنداشته او مناسبت خو سو قسمونه د مناسبتو مناسبت څو قسمونه دي درې دي کم دي اتحاد تماثل تضاعف او تقابل وفي عطفها على الاخرى فساد او د دې جملې په دې بل جمله باندې عطف چې دا صحیح نه وي فاسد وي فيترك العطف دفعا للوهم نو د وهم د تفکر لپاره عطف چې دا پر خپل شي کا قوله وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلا لتهيم تظن ظن يظن بمعنى ګمان کول نصرین سرونه سلمى دا خداغه د محبوبین نوم ده انني ابغي بها بغا يبغي بمعنى طلب کول ضرب يضرب بدلا اراها ارى يرى د باب فتح يفتح هنا ارى ارايا يرى يرى يو بازل کو ها فی ظلال گمراهی ته وي تهیمو ها مهیمو په معنا سرګردانه کېدل او پریشان ګرځیدل نو دلګي درې جملې دي ګوره وتظن سلمى دا یو جمله ده انني ابغي بها بدلا دا دویمه جمله ده او ارى في ظلال تهیم دا دریمه جمله ده نو یې وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا اراها في الظلال تهیم تظن سلمى ګومان کوي سلمى انني ابغي بها بدلا جزو تلاش کوما د دې په عوض کې بل بدل
اراها فی ظلال تهیمو زینما چې دا به د گمراهی کې سرګردانه ګرځي. وسه د دې لاولنی جمله فلاولنی جمله سره تظن سلمان ہے کنه او درېمه جمله اراها ده او ارا په معنی د یقین باندې د قتل باندې او ظن په معنی د ګمان باندې دوه دیو بل سره تعلق ته کنه مناسبت شته کنه دوه کې مناسبت شته کنه نو چې مناسبت شته د درېمې د اول سره مناسبت شته خو د درېمې د دویمې سره مناسبت نشته نه قتل کې د درېمې په دویمې باندې عاطف کې نو بیا به دا هم د مظنونات سلمان راشي د سلمان د ګمانونه حال دا چې سلمان د یوې خبرې ګمان کړی صرف د کمې خبرې ګمان کړی چې انني ابغي بها بدلا چې زه دا بدل تلاش کوم د درېم چې کم دی ارا دا د خپل خبره کوي چې سلمان چې دا ګمان کړی زه دا نه مجرا سلمان په ګمراهي کې دا پرې پوه شوي وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا اراها في الضلال تهيم تظن سلمى ګمان کوي سلمان چې زه تلاش کوم بای سره بدل اراها زینما هغه فی الضلال په گمراهی کې تهیم چې سرګردانه پریشان ګرځي. فجمله اراها يسيء عطف على تظن درېمه جمله چې اراها ده د دې عطف صحیح ده په لولنی جمله باندې چې تظن سلمى ده ولی صحیح ده. نو ما تاسو چې د ګمان او د یقین په منځ کې مناسبت شته کرا لكن يمنع من هذا لیکن منکی د دین توهم العطف على جمله ابغي بها چې په دې باندې دا وام چیرې دا جمله ته په انني ابغي بها باندې عطف نشي ولی فتكون الجمله الثالثه من مظنونات سلمى نو دا درېمه جمله به بیا هم د مظنونات سلمى نشي سلمى چې کوم خبره ګمان کوي ما انه ليس مرادا سره نه چې دا مراد نه نه پوه شو بل معنی ويقال بين الجملتين في هذا الموضوع شبه كمال الانقطاع او بدل کې پدې دې کې ویلېږي چې دلته دا شبه د کمال انقطاع دا شبه کمال انقطاع چې د دویمې جملې د درېمې جملې سره هیڅ تعلق نشته ده کدی د موږ ګورو چې د درېمې د اول سره تعلق شته سنسا نو دا لاګي شوبه پکې پیدا شولا لکه پوسټ به نه معنی یاد بشي واړو